الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. د سورة فاتحه لوستل. سورة فاتحه په قرآن عظیم شان کې او ډیر عظیم سورت ده. دیتا والقرآن العظیم ویل شي. حدیث کې راځي ابو سعید ابن معلاوي چې كنت اصلي په المسجد ما په جمعات کې مونږ کو په دعاني رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما ته نبی صلی الله علیه وسلم आवाज وکړ فلم اجيبه ما جواب ورنکم. فقلت ما وته یا رسول الله اني كنت اصلي ما مونږ کو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرمایي چې علم يقول الله ولي الله عز وجل قرآن کې ندي فرمایي چې یا ایها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم چې ایمان والو تاسو قبول والو کې د الله او د الله د رسول کله چې رابلی تاسو هغه ست چې تاسو پای کې ژوند دی. ثم قال لي به ما ته فرمایي چې لو علمنك سوره زبخامه خاطاتي او سوره ما هي اعظم سور في القران چې دا ډیر عظیم سورت د ټولو سورتونو د قران نه قبل ان تخرج من المسجد مخکې دین چې ته جمعات نه وځي. نو کله چې جمعات نه وته ثم اخذ بيدي بیا نبی صلی الله علیه وسلم زماله سونیو. نو فلما اراد کله چې اراده وکړه ان يخرج چوزي نو قلت له ما وته چې علم تقول ايتامات نو ویلي لو علمنك جزب خيم ته سوره یو سوره هي اعظم سوره من القران چې دا ټولو کې عظیم سورت د قران عظیم شان دی. فقال وفرمى النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين يعني سورة فاتحة ده هي 7 المثاني دا و آیاتونه چې بار بار لوستل کی والقرآن العظیم او لوی قرآن دی الذي اوتیته یا غ جماعت را کړی شوی دی.